یو بیانی یو درسی دواړو کې فرق دی. لائک کرو، شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے. بیان خلق اوری خوند پارا. ہمارا ہر ویڈیو قرآن کا درس او درس زدکړې د پاره سړی ځان پوه کړي چې د دې ټکي څه معنی ده. پشتو اردو میں ترجمہ یا خو سړی غور سره اوري یا پین ور سره مشکل ګران لفظ راځي ځان سره لیکي. علماء کے بیانات. دا درس ته دا بیان نه دی. ویڈیو آخر تک دیکھیں. دې کې دا کوشش کوي چې څه شی زده کړي. ویڈیو میں ایک زبردست بات او بیا بل ته هم بیان کولی شي. یہ ویڈیو ایمان کو تازہ کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو قسم زنانہ ذکر کئی. ہر ځای کی ولاړی، ہر ځای ته رواني، هر چا سره خبرې کوي بے باکا. د قرآن لفظی ترجمه الله پاک په قرآن کې تاسو ته د خپل بیبي خپل کور والا د بچو سره د دنیای زندگی د تیرولو طریقه ښیي. لفظي معنی اخره پورې وګورئ. منځ کې هغه خبرې دي چې تاسو به حیران شئ انشاءالله، او تاسو ته به ډېر غټ فایده میلاو شي انشاءالله. ویډیو اخره پورې وګورئ. داسې نه چې کور پرېږدي او بل ځای ته لاړ شي، بیا خو به دا ښه ازاده شي. کور به نه پرېږدي، کټ به پرېږدي، بستره به پرېږدي، کمره به پرېږدي. او که په دې هم نه پوهېږي وضربوهن، نو بیا یې ووهئ. وهل ټکول داسې دي چې دا وهل دا د ادب او د احترام دي تادیبا. داسې نه چې لاس په ولمات کې، سر ولمات کې، هډوکې ولمات کې د پردي خر شانې به نه ټکئ. لفظي ترجمه زمونږ هر یو ویډیو ډېر زبردست ده. الله پاک مونږ ته په کور کې د اوسېدلو او د اکرام او د محبت زندگی ښیي. ویډیو هر ویډیو اخره پورې ګورئ، لایک او شیر ضرور کوئ. اوس د دې ځای نه ویډیو شروع کېږي انشاءالله تعالی. دا ما تاسو ته یو څو خبرې مخې ته راوړلې، دې نه بعد د قرآن ترجمه لفظي دا پوره خبرې مخې ته راځي تاسو ته. الرجال قوامون علی النساء. څوارلسم حکم بیانوي د هغې احکامونه چې هغې سره د انسان زندگی او ژوند ښایسته کېږي او هر سړی خپل حق وپېژني. یو سړی دی، یو ښځه ده، دواړه د الله مخلوقات دي. و سړي له الله غوروالی ورکړی دی، فضیلت په زنانو باندې. دی آیت کې د هغې دو وجې ذکر کوي. یو بما فضل الله او دویم بما انفقو. سړي له الله علم ورکړی دی، عقل ورکړی دی، فکر ورکړی دی، تدبر ورکړی دی، دی اختیارمند ګرځولی دی، واکدارې ګرځولی دی، ذمہوارې ګرځولی دی، د کور حاکمې ګرځولی دی، مشر دی. بانګ وی، اقامت کوي، تکبیرات د تشریق په زور وی، حدود او قصاصو کی گواہ جوړې دی شي. د جمعې مانځه له ځان رسوي، د اختر وړو کې لوی اختر موز کوي. دارنګي د بچی نسبت پلار ته کیږي، د ته کیږي چې پلانی زوی دی. دارنګي د ګیره ساتي، پټکې ساتي، پسر اګدي. دا ټول د غوروالی او فضایل دي. دمن یو وخت داسې نه تیریږي چې دی پکې کامل موز نشي کولی. هر وخت 15 وخته موز کولی شي، د ټولې روجې میاشتې روجه نسلی شي. دمن یې څه قسم پابندي نه راځي. نو دی د زنانه مقابله کې یو کامل سړی دی، کامل فرد دی، ځکه یې دله غوروالی ورکړی دی په زنانو باندې. الرجال قوامون علی النساء. نارینا سړی حاکمان دي علی النساء په زنانو باندې. قوام حاکم اے متقوم. اختیار او واک به سړی سره دی، به د کور د جماعت د علاقې مشرت کوي او دی به مشري، دی به سړی. الرجال قوامون علی النساء. نارینا سړی حاکمان دي په زنانو باندې. بما
په سبب د هغې فضل الله چې غوره کړی دی الله غوروالی ورکړی دی الله بعضهم بعضو لرا علی بعض په بعضو باندې دی سړی له الله غوروالی ورکړی دی لکه دا کومې خبرې چې ما ذکر کړي دی کې دی غوره دی بهتر دی په مقابله د زنانه کې وبما او په سبب د هغې انفقو چې دی مال لګی من اموالهم انفقو دی خرج کوي من اموالهم د خپل مالنا دی د زنانه مہر ورکوي هغې له د مکان بندوبست کوي خوراک ورکوي اسکاک ورکوي نان نفقه ورکوي رهایش ورکوي جوړه جامه ورکوي پیزار ورکوي مال خرج کوي نو ځکه الله دی قائم کړی دی حاکم کړی دی او دلې واک اختیار ورکړی دی فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله دو قسم زنانه ذکر کړي یو هغه زنانه چې هغه نیک ده المرأة الصالحه یو ذکر کړي صالحه دویمه ذکر کړي ناشیزه صالحات ناشیزات فالصالحات نیکی زنانا قانتات تابیداری بی وفاداری بی د الله او د پیغمبر او د خپل خاوند فالصالحات پس نیکی زنانا قانتات تابیداری بی وفاداری بی د الله خبره بمنی د پیغمبر بمنی د خپل خاوند بمنی حافظات للغیب ساتنه کون کی بی حفاظت کون کی بی للغیب پنشوالی د خاون للغیب پیشیشا د خاون للغیب په هغه وخت چې کله خاون موجود نه دا با خپل د کور حفاظت کوي خپل د ځان حفاظت کوي د خاون د مال حفاظت کوي خپل د عزت د ابرو حفاظت کوي دا نیک زنانه ده قانتات تابیداری حافظات حفاظت کون کی للغیب پنشوالی د خاون کی للغیب کله چې خاون غیر موجودی بما حفظ الله زکه چې امر کړی دی الله د حفاظت د دی الله دی خجتا امر کړی دی وینای ورته کړی دا حکم ورته کړی دی چې ته خپل د خاوند आवाज نه کم کړي ته خپل د خاوند د مال داغه د کور داغه د سامان د هر څه په حفاظت کوي بعضی زنانا د خاوند د اجازت نه بغیر د خاوند مال کې صدقې کوي خیراتونه کوي بی تپوسا دا من دي د خاوند د مال ساتنه وکي حفاظت وکي داغي خیال بساتي ها وخت چې کله خاوند کور کې موجود نه فالصالحات نیکی زنانا هغه دي قانتات چې تابعداري وفاداری حفاظت کون کی للغیب په وخت د نشوالی د خاوند کې یا پیشیشا بما حفظ الله په سبب د هغه چې الله ورته د حفاظت امر کړی دی واللاتی او هغه زنانا دویم قسم تخافونا چې تاسو یریږئ نشوزهن د دې د بدخوینا ناشزه نافرمانه بد اخلاقه بدخویا هر ځای کې ولاړی هر ځای ته رواني هر چا سره خبرې کوي بے باکا واللاتی هغه زنانا تخافونا چې تاسو پوهیږئ تاسو یریږئ علم لرئ نشوزهن د دې د نافرمانۍ د دې د بدخویۍ فعدوهن نو اول پن ورتوکا نصیحت ورتوکا بیان ورتوکا خپ طریقې پویا کا وهجروهن فی المضاجع که په پن نصیحت نه پویږي نو بیا دویم وهجروهن فی المضاجع جدا شي د دینا فی المضاجع په اړخ کې په بسترې کې وهجروهن نو پرې دی
وهجروهن پریدی فی المزاجع، مزاجع د مزجع جمع ده، دا اړخ ته ویل کیږي، یعنی کټ نه جدا کا یا کمرت نه جدا کا. وهجروهن فی المزاجع، ہجرت تیو کا جداوالے تیو کا فی المزاجع پتولی کی بستری کی کمره کی. دا سینا چې کور پریدي او بل ځای ته لاړ شي بیا خو به دا ښه آزاده شي. کور به نه پریدي، کټ به پریدي، بستره به پریدي، کمره به پریدي. او که په دې هم نه پوهېږي وضربوهن نو بیا یې ووهئ. وهل ټکول داسې دي چې دا وهل دا د ادب او د احترام دی تادیبا. داسې نه چې لاس په ولمات کې، سر ولمات کې، اډوکې ولمات کې د پردي خر شانې باندې نه ټکئ. معمولی وهل ټکول چې دا پوه شي او یریږي. فإن أطعنكم کدی امنی استاسو، فإن أطعنكم کدی امنی استاسو. تا ورتوی موس کوا نو مونږ شروع کو، تا ورتوی روزه نسه نو روزه نسی، تا ورتوی خبر منن اوس منل کوي. فإن أطعنكم کأمنی استاسو فلا تبغوا علیهن سبیلا، نو ملټوي پدی باندې لار د جدای، لار د طلاق. بیا پکې اسی چخچمو ډانډې پکې بیا ممنډه. فإن أطعنكم کأمنی استاسو تابعداریو کی استاسو، فلا تبغوا نو ملټوي علیهن پدی باندې سبیلا لار د طلاق. ان الله کان علیا کبیرا، یقینا الله دې ډیر اوچت شان والا، ډیر لوی صفاتون والا. بل حکم وان خفتم کتاسو یریږئ شقاق بینهما، د خفقان د دواړو، د جداوالی د دواړو. شقاق ویل کیږي یو شی کله وشلیږي د خفقان نه سړی باندې بوج راشي او دا سینه یې سم شلیږي. وان خفتم شقاق بینهما، کتاسو یریږئ د بغض، د فساد، د جنگ، د خلاف د دواړو. فبعثوا نو اولیږئ حکما فیصله کوونکې من اهله طرف د سړینا، وحکما او فیصله کوونکې من اهلها طرف د زناننا. که تاسو پوهیږئ چې دواړه روان شوي دي، خفقان راغلی دی، نو بیا د دې ترمنځ مصالحت وکئ، د دواړو صلح وکئ. یو حاکم بشي د سړي طرف نه، بل حاکم بشي د زنانه طرف نه. ان یریدا اصلاحا، کدی دواړه اراده لري د اصلاح د جوړ جاړي. یوفق الله بینهما، نو جوړ جاړې برا ولی الله پمه د دواړو کې. ان الله کان علیما خبیرا، یقینا الله د علم والا خبردار. وعبدوا الله، اوس اصل مسله ذکر کړي. دا دومره احکام چې ذکر شو دا دی مسلې د پاره چې د الله تابعداریو کا او د مخلوق لحاظو کا. وعبدوا الله، عبادت کوي د الله، بندگیو کوي د الله. ولا تشرکوا، حصدار مجوړوي به الله سره شیئا هیڅالا. وبالوالدین احسانا، او احسان کوي مور او پلار سره احسان. وبذی القربى، او احسانو کا خیګړو کا قرابتدارو سره، رشتہ دارانو سره. والیتاما، یتیمانو سره. والمساکین، مسکینانو سره. د مور او پلار حق، داغي خدمت، مالی، جانی، بدنی، د دې ډیر فضایل هم دي او ډیر تاکیدات هم دي. دارنګي د گاونډي حق، رشتہ دار. حدیث کې راځي څوک چې رشتہ دار سره صله رحمت پالي نو یو به عمر زیاتیږي، بل به مال زیاتیږي. چا چې د یتیم په سر لاس کې خو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی داسې به ما سره یو ځای لکه د دواړه ګوتې. او مسکین، فقیر او کونډه چا چې د دې خبرګیری وکړه نو دې په شان د مجاهد فی سبیل الله دی. والیتاما،
ښېګړه وکئ احسان وکئ یتیمانو سره مسکینانو سره والجاری ذی القربا گاونډي قرابتدار خاوند د رشتې یا والجاری ذی القربا گاونډي نږدې والجاری الجنوبی گاونډي لري والجاری ذی القربا هغه گاونډي چې دیواله تا سره دی دروازه تا د مخامخ ته یا تا سره ده والجاری الجنوب هغه گاونډي چې تا نه لري دی یا والجاری ذی القربا ستا گاونډي هم دی قرابتدار هم دی او جاری الجنب د اړخ گاونډي یعنی ستا رشتہ دار نه دی نسب کې د خپل نه دی خو گاونډي دی خو لږ لري دی والصاحب بالجنب ملګری د اړخ والصاحب بالجنب یا خو تینا خزه مراد ده چې خځې سره احسانو کا ښېګړو کا مال پیو لګوا یا وصاحبی بالجنب هغه ملګری چې ستا د درس ملګری دی تا ته معلوم ده چې سړی کمزوري دی غریب دی گزاره یې سمه نه ده نو هغه سره لاس اخلاص وکړه هغه سره تعاون امداد وکړه وصاحب بالجنب ستا پڑوسی مانزه کی سفر کی تجارت کی حج کی عمره کی گاون کی یا طالب دی یا تا سره گاڑی کی او زیر روان دی سیټ باندې ناست دی وصاحب بالجنب ستا هغه گاونډي چې تا ته نږدې دی وابن السبیل مسافر وابن السبیل طالب وما ملکت ایمانکم او هغه غلامان چې مالکان دي ستاسو لاسونه ستا خادم دی نوکر دی غریب دی هغه سره اخلاص وکړه ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا یقینا الله دوست نساتی مینا نساتی محبت نساتی هغه چا سره کان مختالا مختال خویلا هغه سړی چې ځان ډیر لوی غنی لوی حسابي بل چاته رسړی زوی نه وي مختال خویلا هغه سړی چې اکړ خان دی د غرور تکبر نه ډک دی او بل سپک غنی ځان اوچت غنی بل سپک غنی هغه ته وی مختال او فخور د فخر نه دی چې بزان فخر کوي یم خزیم هر وخت خپل صفت کوي خپل استعینه کوي ویم خزیم دته وی فخور ان الله لا يحب یقینا الله نخخي هغه سو کان مختالا چې تکبر کوونکی او بل سپک غنی فخورا فخر کوونکی لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے اللہ پاک کو اپنا محبت دکھاؤ ہمارا ہر ویڈیو قرآن کا ترجمہ قرآن کا درس ضرور دیکھو آخر تک دیکھا کرو السلام علیکم اللہ پاک دنیا آخرت میں کامیاب فرما اللہ پاک دل کی مرادیں اپنے غیب سے پورا فرما اللہ پاک آپ کو حج اور عمرے کے لیے قبول فرما اللہ پاک آپ کو آپ کے ماں باپ بہن بھائی اور بچوں کو شفا عطا فرما خصوصی شفا عطا فرما سب کو ہر قسم بیماری سے محفوظ فرما ہر قسم شر و غیبت سے محفوظ فرما اور ہر قسم دشمن سے بچا دے اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب فرما آخرت میں بھی کامیاب فرما آمین ثم آمین کامنٹ میں آمین کہے اگر ویڈیو میں کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتا دیا کرے آپ کا بتانا یہ ہمارے لیے اگلا فائدہ ہے تاکہ ہم تو لوگوں کو اچھی